وعن أبي أيوب وجابر وأنس رضي الله عنهم دا حضرات سے فرمائی أن هذه الآية دا آیت سکل نازل شو لما نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه دغ مسجد قباء علاقی وغیرہ کی دسی کسان دی يحبون أن يتطهروا غوڑی زخی طریقی سر صفائی سترائی پاکی وکی والله يحب المطهرين الله هم خوخی پسند کئی آغا کسان زاغا صفائی سترائی پاکی اختیاروی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دایت نازل شنو پیامبر سمو فرمیل انصار د یا معشر الانصار ای د انصار خلق ټولګیا ان الله قد اثنى علیکم فی الطهور صفائی په باره کې الله دې تاسو ثنا صفت کړه ده تاسو له مدح بیان کړی ده تاسو له خول بیان کړی په ما طهورکم د صفائی مسنګ د څه الله څه طریقه د متي و خیر. قال غلت نتوضأ للصلاة منزل پر منگو دسونو کو ونغتسل من الجناب جنابت نه غسلونه کو ونستنجي بالماء او دی کانی وغیرہ نه بعد لوټی نه بعد مو به استعمالو استنجا کې فقال فهو ذاك امدا خواجدا اما شاهدانو فعليكموه دا در بننده سیوانی سی اعمال کی پر گدای ما. رواه ابن ماجه. وعن سلمان رضی الله عنه قال بعد المشركين وهو يستهزئ د سلمان صاحب سره پرې کې و مشرک ټوکی کولی دسی خندای غونې پر روغلو نه تاسو یو کو استهزئ او ټوکی غونې کولی ان لا را صاحبکم زه تاسو د مشر ګورم د ملګری مشه دی نه پیغمبر اسلام يعلمکم ارچی شدرز دغه حتی القراءه تر دې پرې سدی و د سو استنجا طریقې درز کې دا خموت دسی غاپونه لاګي لکه زنه سړی ته وړي وړي خبره کمزوري لګي قل دغه ساجل ها بالکل همدسې ده تر بدروم نوانه ستر هر چی بری مطالعات را خایده څنګه خبره مخ د جنوار په شوندنی الحمدلله څنګه وخر به څنګه تال کو به څنګه شګ وګټو څنګه خرج کو امر نه پیغمبر سم هم قدم رازم پیغمبر د متدسی دي چې الله نستقبل القبلة قبله ته مخنکو ولا نستنجي بايماننا خلو سر باستنجانك ولا نكتب بدون ثلاثه احجار درونه کام باندې کور نوی سر بس درې ډیر دي ليس فيها رجيع په غدرو کې بچنی سپی یادې لیوله ګندګۍ نه ولا عظم اډوکه ورکی نه. رواه مسلم واحمد واللفظ له. دینه دا معلومه شه چې کله کوم سړی په غور در کول غوړي دینی مسلې بنی او تسبق نظر بنی ګوري نه ته بیا احساس کم تر کې نه مبتلا کیږي سوی د اخر پر خاندای وشول به شای پرې دی وته نه نور په فخر شروع کی نور بوته ششي عجيبه شي. وعن عبد الرحمن بن حسن قال دا فرمای خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر سمو طرف ته روغل بس تشریف فرما شو دا معنا به کوي وفي يده الدرقه لوس کی شو ترس ورکی او کونی هغه کی شنو لرګي مرګي بل سی پټې مټې نه ډالتا الشتا درقه اوس پنی ولا شاوی ایتول ولا فوضعها یکیک دول ثم جلس غنا بد ډال طرف تورکین استلو فبال إليها ما طرف تورک حاجت پراکو وقال بعضهم زنور کلس انظر إليه دخ سړی دخ سوګر يبول كما تبول المرأة د سیمتیازی کې لکه خزه کې يبول د سینو ست شمتز د كما تبول المرأة لکه څنګه خزه کې دور د ساتر کې دور ته خطر کې سره نو سره لیدل نشي مخ تورسه طرفنا فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم دا خبر پیغمبر اسلام ورته فقال ويل ويحك تبا برباد نشي اما علمت پدینه پویږي ته نه پوي شوا ما اسواب صاحب بني اسرائيل بني اسرائيل کې کوم صاحب واغه بني سشيو هغه دراغ د ته چې تاسو صاحب بني ستندر نازل شو کان اذا اصابهم البول سکلا غتب متیاز سوس کور ورسیدل دومره سختي بو قرزوه بالمقاريز عذاب کینچې سره به کټ کول به ته سره فنهاهم ناغمان کل سره د زینو کټ کوای ما پرېدا چوک بدرو جامې کټ کوي په عذب په قبره ندی دیوا جن سړی ته کوم نه استمانه کړه ما غا سړی به قبر کې عذاب مندل زکه تشه متجسر کې درسي سره سړی دا قبر کې عذاب به مليږي. رواه ابو داود وابن ماجه ورواه النسائي عنه عن ابي موسى.